بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تیمم په باره کې منګه د تیمم اصطلاحي او لغوي معنی ویلی و، او د تیمم په باره کې آیات او حدیث ویلو، او بیا منګه د تیمم شرایط شروع کړو. چې اولنې شرط هغه نیت کول دي، او په نیت کې بیا د دریو خبرو خیال ساتل چې یا خو مطلق د بیا د سیل لري کولو نیت، یا د منځ د بمباح کولو نیت، او یا چې د عبادت مقصوده نیت کول. او دویم دا اعذار موجود دي د کم د وجه نه چې تیمم په انسان باندې لازمیږي، او ها عذرونه پرون سبق کې تیر شو چې وبا خو یا لري وي، یا دا غالب ګمان دا وي، یا د ډاکټر ویلي که وبه استعمال کړي نو مرض به سیوا شي. بیا غالب ګمان لري چې کوبه استعمال کړي مړ بشي، او یا دا چې کوبه استعمال کړي نو دې به تګي پاتې شي، یا خپل او تګي یا بل نور خلک به تګي پاتې شي. دشمن وي او دې دشمن نه لري، آله نه وي د وبو درکې جوړو بوکه نه وي، رسۍ نه وي. بل لا کدا ګمان دا وي د دوس په اودس باندې شروع شمه اودس کومه دا مانځه د جنازې موږ برانه لړ شي، یا بران د اخترون موږ لړ شي، یعنی داسې موږ چې راغی وروسته بیا قضا نه کیږي، نو بیا به تیمم چې نن دا به وهي. هغه داسې موږ چې هغه قضا کېدې شوله نو بیا به د هغې لپاره تیمم نه وهي. دریم نمبر شرط دا دی چې تیمم به په پاک سیز باندې وایي چې د جنس د ځمکې نه وي. د جنس د ځمکې نه ما تاسو څه مطلب دی چې په ویډیو کولو باندې ویډیو کېږي نه، او په سوځولو باندې. څلورم شرط موږ دا ویلو چې په ټول مسا د ټول سر او د دواړو د ټول مخو او د دواړو لاسونو د څنګلو سره دا به مسکه. شپږم دا ویلو پنځم چې په ټول لاس سره یا په اکثر حصے د لاس سره چې دی به مسکه. او شپږم دا ویلو چې دو ضربونه ورکه خدا ورغه و پرې د لاس پرې لاندې نه حصے باندې، یعنی په ورغه و باندې. ښه وس اوم نمبر شرط دا دی چې کله د دغه کوي تیمم وهي نو دا او د مسې په دې مینس کې به حائل بنوي. حائل معنا لکه چې د لاسونه نه دي، لاسونه او د مخه دې باندې اسم نه، مطلب په دې باندې نه غوتې، په دې باندې نه غړې، په دې باندې نه بنګړي، نه په دې باندې لاسونه ته د نور شونه میزونه چې نه پیدای، نه به موم لګېدلې وي، نه به وازګي، نه به بل څه شي، لکه مطلب د لاسونه او په دې کې په دې لاسونو باندې او په دې مخ باندې به هیڅ یو د چیز نه وي چې هغه د لاس چې نو داغه منع کوي. لکه ګوره و زماله غړې پر اس کړی کنه، نو زه تیمم وهمه نو زما د لاس دې غړې لپاسه راغی، نو د غړې د لاندې چې کمزې نه خو د ما مس نه شو، بل دا چې دا ما دا دیګه ما چې مس کړو نو هغه ما په غړې باندې راکو، نو غړې سره دی هغه دوړې لاړې، نو زه بس اخوا بس راغل کومه. نو د یو څه چې هغه د دې انسان د وجود او د مسه په منځ کې کیږي کنه، نو هغه شی به نه موجود چې هغه څه سړي لکه غوتې غړې شو او دغه شانته موم شول او وازګ شولا، یا بل د یو څه چې هغه د لګراوتلې را پټېدلې اداګي دلاندې لکه وبه هم نه دي، اداګي دلاندې چې نه دا مسوم دخی. نه الشرط السابع وم نمبر شرط الله یوجد شیء چې نو مونږ لګيږي دا یو څه یکون حائلا بین المسح والبشره، بشره چې هغه د مسح او د دې سرمنه په منځ کې حائل وي. بشره څه ته وایي؟ سرمنه ته چې هغه حائل وي. حائل معنی په منځ کې راتلل چې دا د دې مسح او د سرمنه په منځ کې راځي، نو د حائل باندې موجود لکه د څه بس شي نیک الشمع، لکه مومبتی، موم شو الموم، موم نه یا مومبتی ته جوړیږي دغه موم. والشحم او دغه دا وازګه. فلا بد ضروری ده من ازاله هذه الاشياء د دې سوزونو لري کول قبل المسح مخکې د مسنه، یعنی د مسنه مخکې د یو څیز لري کول چې هغه د او د مسح او د دغه په مینس کې راځي، د دې سرمنې په مینس کې راځي نه لري کول. و الا او کده د سيزونه لري نکړلو نو فلا يصح التيمم، بیا د تیمم صحیح نه دی. الشرط الثامن اتم نمبر
الله یوجد شیء چې نه مونږ لګي د یو څه يمنع صحه التيمم چې منګوي صحت ته مطلب دا کنه چې دا او دس په د غسل په تیمم په مینس کې یعنی مطلب یو زنانه هغه ته حیض وو او هغه لا دغه بیماری نه دغه شوی او دا په دې کې چې نه دغه کوي تیمم وي نه تیمم نه کیږي یا لکه زنانه د ماشوم شوی دی او دا بیمار د نفاس دی او دا په دقیق زمانه کې لکه د تیمم وي دی تیمم نه کیږي یا دغه شان دی یو کس نه دی وړو بول درسته یو تیمم وي نه دلته جوړه لاندې خرابای نو په دې صورت کې تیمم نه کیږي پوه شئ یا لکه د تیمم او چې دا مخ څنګه راو کو جو بس او د سمات شو نو بس بیا تیمم هم لګتل نه پوه شئ به معنی نه الله یوجد شیء نو مونږ لګي د یو سیز يمنع صحه التيمم چې من کوي د تیمم صحیحواله کله حیض لکه حیض شو والنفاس او نفاس شو والحدث او بيودسي شو فلو تيممت فی حالت الحیض کچت یو زنانه په حالت د حیض کې تیمم وکړو او نفاس یا په حالت د نفاس کې تیمم وکړو نو لا یصح التیمم نه تیمم صحیح نه ده وکذا لو تیمم حالت طروء الحدث او دا رنګ کله تیمم وکړو او د سې پر مینس کې یعنی دا د سې پر دوران کې بیا د سې پر دوران کې د چنده لکه ما تاسو دغه صورت وي چې وړو بل نه ستې تیمم وي او یا تیمم وي او په دې تیمم په دې والو کې دی او د سمات نه لا یسو تیمم دا تیمم بیا صحیح هغه پوه شوې به معنی ارکان التیمم د تیمم ارکان چې دا غي نه بغیر کار نه کیږي نو په تیمم یو نیت فرض ده او دوه تیمم ارکان دي یعنی یو ټول مخ مسه کول او دویم ټول جننه دا لاسونه سره دا څنګه نه مسه کول ارکان التیمم اثنان فقط ارکان د تیمم دو دي صرف نمبر 1 مسح جميع الوجه د ټول مخ راګرول مسه کول او نمبر 2 مسح اليدين مع المرفقين دواړه لاسونه د څنګهلو سره مسه کول دواړه لاسونه د څنګهلو سره مسه کول ورستو کیفیت راوړه د طریقه چې څنګه وکاو بیا وته سنن التيمم د تیمم سنتونه تسن الامور الاتيه في التيمم دا راتلونکي کارونه په تیمم کې سنت کړل شوی دي نمبر 1 ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم في اوله فاوله کې بسم الله ویل بسم الله الرحمن الرحيم ویل نمبر 2 ان يراعي الترتيب د ترتیب خیال ساتل رعایت ساتل فيمسح الوجه اولا ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى ترتیب رعایت ساتل یعنی اول مخ مسه کول بیا او خیلاس مسه کول بیا غسلاس مسه کول ان يراعي الترتيب ترتیب رعایت ساتل فيمسح الوجه اولا دایبه مسکه مخ اول بیا ثم يده اليمنى بیا خی طرف خیلاس ثم يده اليسرى بیا غسلاس نمبر 3 الا يفصل بين مسح الوجه واليدين بفعل التبيين چې کله د تیمم کوي نو د تیمم په منځ کې بدس یو کار نه کوي چې هغه د دین علاوه مطلب دا چې مخې مسکو او بیا لاړو یو پیاله چای پکې وسکو او بیا راغی یو زره خو وخت ولا مخ مې مسکړو راځه اوس بګی دا دویم زره بوا نو دا دویم زره به دا مخکې زره به خراب شوی دی اوس په بل زره بوي یا پکې په منځ کې پکې وبس کی نو چې وبه موجود نه بیا تیمم در سره پاروي یا پکې دې یو کار کوي چې تیمم نه منافي دی نه بنا کوي و الله يفصل په منځ کې بنا کوي الله جداواله بنا راولي بین مسح الوجه واليدين دماغ او د لاسونو په مسکولو په منځ کې بفعل اجنبي په فعل اجنبي ناشنا کار سره چې د یو کار چې هغه دغه نه د دې متعلق نه وي د دې اوسه تیمم نمبر 4 ان يقبل يديه ويدبرهما في التراب چې په خاور کې د لاسونه مخ کې ورسو کول چې تکله پس باندې تیمم وي پای باندې لاس کېږي کنه نه لاس بلک مخ کې بیا به لګره ورسو کې چې کله په دې باندې دوړې تیرنده کمی وي او چې وستا په خاور کې د لاس کې خودو نو بیا غو لګا د مخ کې کول ورسو کول پکې بیا نه بیا غو لګا ککړ شو
واښو نو پای باندې لکه سکم شي باندې تیمم وهي نو لاسو دي کې لګ به وړه کې لګ مخ ورستو راشي نو یې الله يفصل دا وشو کنه ان يقبل يديه چې مخکې کول باندې لاسونه خپل ويدبرهما او شا کول لدبانه فی التراب بل خاورو کې شاته کول نمبر 5 اين فضل اليدين بعد رفعهما من التراب د کله موږ د خاورونو لاس راوېستل کنه نو بیا باید موږ ورکو دوړي په زیاتې وي جو بیا غسن وهل او کدوري په ډېرې نه وي نو بیا باندې سن وهي پوه شئ اين فضل اليدين سن وهل لدوانو لاسونو سن وهل جاننا ورته جاننا سن وهل ورته کنه په پښتو کې سور دوی بعد رفعهما من التراب رسلو دا راوچتولو د دینه د خاورونه مطلب چې کله ځوانه لاسونه د خاورې نه راوچت کړي نو بیا هغه ځوانه لاسونه سرڼ وهل د سره لپاره چې بلې لاسو باندې ډېرې زیاتې دوړې چې هغه دوړې ته کمې شي بل ان يفرج اصابعه عند وزن اليدين في التراب واذا بخاورو کې د لاسونو کې خودلو په وخت کې د غوتې کولاو ساتل مطلب کله چې موږ تیمم د پاره زرګونه وغو لاګو ته بدن بخپل حال دي چې بم نه او د سی بم نه بالکل بلکې بخپل حال باندې لکولاواله وکړي پوه شئ ان يفرج اصابعه کولاوال لګوت خپل عند وزن اليدين په وخت کې خودو د دوړو لاسونو په تراب په خاورو کې یلګه پوه شئ باندې پوره ده ها وای هو